أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا ستمبر دی او دا 13 میاشت اگست هو. د اگست په 14 تاریخ باندې ناشنا کارو شو د دوبۍ حکمرانانو کمیته چې متحده عرب امارات وی هغې د ټرمپ په سالسۍ کې د اسرائیل د منلو یا د اسرائیل د تسلیمولو اعلان وکړو. 13 اگست نه پس 14 اگست و چې د پاکستان د پیدایش ورځ وه، یوم پاکستانو او د پاکستانیانو د اکثریت خوشحالي په غم کې میلاو شوه. بیا 15 اگست د بھارت د مودي چې حکمران دی د هغې یوم جمهوریه وه او د هندوانو دپاره دغه اعلان ډیر د خوشحالی و. دا کار د امریکې صدر ټرمپ چې د هغه زوم یهودي دی د هغه په سالسۍ کې دا کار وشو، خو ټرمپ سړی ورته وزیریږي دومره تکړه دی چې هغې له نوم ابراهیم اکارټ یعنی معاهده ابراهیمی کې خود اکثر مسلمانان هم په دې نه پوهیږي چې دا ابراهیم د دې سره څه تعلق دی، خو عیسایان او یهودیان پې پوهیږي. د هغې عجیبه دعوه ده چې موږ د ابراهیم بچي یو او د ابراهیم اصل آل موږ یو. نو د یهودو دا متفقه فیصله ده چې موږ د یعقوب علیه السلام بچي یو او دا دی. نو چې مسلمانان د خپل التحیات کې دعا کوي نو هغې په التحیات کې چې دا وایي کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم، دا موږ ته دعا کوي. د دې وجې نه زموږ یو ملګری چې کله بیت المقدس ته تللی او د یو ربي سره میلاو شو نو هغه وی چې موږ ګټه په دې وکړه چې مسلمانان موږ ته دعا کوي او د هغو دعا زموږ په حق کې قبوله ده، ځکه آل ابراهیم صرف مونږ یو، آل بچی ته وی. نو زمونږه نیکه اسرائیل د یعقوب علیه السلام نومو، نو مونږ د اسرائیل بچی یو، جبکې چې یعقوب د اسحاق علیه السلام بچی و او اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی و او د ابراهیم علیه السلام بل زوی چې دی هغه اسماعیل علیه السلام و چې په هغې خاندان کې یا په هغې نسل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی. دې ته بنو اسماعیل وی او هغو ته بنو اسرائیل وی. هغه وی چې سړی د چا نه پیدا یا هغه آلی، نو تاسو چې دعا کوئ نو موږ ته کوئ او موږ ته ستاسو دعا قبلیږي. دا اسرائیل خدای پاک یو داسې مخلوق پیدا کړی دی چې د دې عجیبه صفات دي. یو خو دې انتهایی ذهین دي، یو انتهایی چالاک دي، یو انتهایی سازشیان دي او یو انتهایی محنتیان دي. او بله ناشنا خبره په دې کې دا ده چې دې خبره اکثر په ډاګه ډګلۍ کوي او د یرې او د شرم پکې اډو څه عنصر نه وي. د دې په مقابله کې هندوان چې هغې مشرکانو ته ویلی شي ځکه بت پرستي کوي، خو د هغې په باره کې د اردو دا جمله ډېره رښتینې ده چې منہ میں رام رام او بغل میں چوری. نن سبا د امت مسلمه دشمنان یو یهود دی او بل حنود دی. دغه اسرائیل یهود دی او حنود چې دی دا د انډیا کې چې کوم
هندوان دي چې هغه نن سبا مودي د هغې قیادت کوي او د هغې د لاسه زموږ د کشمیر مسلمانان په یو غټه قیدخانه کې د 13 کال نه په قید کې دي او د هغې د لاسه زموږ بابري مسجد شهید دی او د هغې د لاسه نن سبا زموږ په بارډر باندې حملې کیږي. د اسرائیلو د دې صفاتو نه علاوه یو بل صفت دا دی چې په هغې کې کومو خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې ده او هغه ته رانږدې شوي دي نو هغې په تاریخ کې غټ کارونه کړي. یو په هغې کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې هغه د اسرائیلو عالمو خو چې د رسول الله نه متاثره شو نو حضرت ته وی چې ستا په لیدو ما ډومبنۍ خبره دا چې میداره دروغجن سړي چهره نشي کېدی خو زه ایمان راوړم خو یهودیان ډېر چالاک خلق دی او د خپل کاز نه اوړي نه نو زما الوته مه وایه زما باره کې ته تپوس وکړه. حضرت چې د یهودو نه د عبدالله ابن سلام په باره کې تپوس وکړو چې دا څنګه شخصیت دی د هغو جواب دا بهترین انسان دی خو چې کله هغه ورته وي چې هغه خو ایمان راوړی دی وی لاندې سړی تی بل نشته یک دم خپل سټیټمنټ بدل کو. یو بل کس چې هغه د اسرائیلي عالمو د کعب احبار په نوم باندې مشهور دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو ایمان نه راوړی ځکه د پلار د ته ویلی و چې ما تال د تورات نه یو څو سبقونو یو خلاصه لیکلې ده د دې نه خوا بل کتاب به نه ګورې ذهین خو و که د فرض که پوره تورات کتلی وی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نښې به یې پکې لیدلې وي خو چونکې پلار یې نه پرېښودو او چې کله پلار وفات شو د حضرت عمر صاحب په زمانه کې چې هغه د اسلام ترقي ولیده نو هغه بیا تورات چې پوره وکتو نو هغه ته پته ولګي چې دا خو رښتینی پیغمبر دی نو د حضرت عمر صاحب په وخت کې ایمان راوړ دې وجې نه دی صحابي نه دی بلکې تابعي شو او د ده نه بیا ډېر روایات دي او چونکې په اسرائیلیاتو د علم ډېرو نو اکثر اسرائیلیات د ده نه نشر دي دا د امت یو بهترین سړی دی دا ګرچې یهودي و. په اوسنۍ زمانه کې چې کوم کس مسلمان شو لیوپولډ دی په 1900 کې پیدا شو په یوکراین کې دا یهودي و خو دا په ویانا یونیورسټۍ کې د سبق ویلی او چې کله دی په دنیا کې ګرځېدو د ده سره هم د برطانیې شهریت هم د پاکستان شهریت د بیا واغست او دی چې راغی پاکستان ته او عربستان ته او دی په اسلام مین شو د عبراني دله ورتله خو ده ورسره عربي مې زده کړه او دی بیا جماعت کې مولانا مودودي سره میلاو شو علامه اقبال سره میلاو شو او د پاکستان او د اسلام دپاره بیا ډېر شی کارونه شروع کړل. د اسلامي نوم بیا علامه اسدو دا علامه اسد په 1900 کې پیدا شو او د 92 کال عمر نو دی په 1992 کې بیا په دغه کې په سپین کې وفات شو. نو دا سړی چې دی دا علامه اسد د قرآن ترجمه ولیکله د بخاري ترجمه وا او ویټو د مکه کاراسته یو کتاب ولیکو او د مولانا مودودی او د یو بل نو مولود الفاظ دادی چې علامہ اسد یورپ کی طرف سے اسلام کے لیے ایک بہترین تحفہ تھا. نو دیم یهودیو خو چې خدای ورته هدایت نصیب کو نو دا ډیر زیات بهترین انسان شو. یهودیان او اسرائیل د دې تاریخ کترواله دا د حضرت یعقوب علیه السلام بچی دی دا په کنعان کې چې پوخای ورته کنعان وسته فلسطین وی حالات الله دې سه پیدا کړل چې یوسف علیه السلام چې د یعقوب علیه السلام زیو هغه مصر ته شفت شو رونو کوی تارتاو کو د کوینا قافلې راويستو په مصر کې خرڅ کو په مصر کې د چاکر غلام شو دا غینه بیا الله تعالی حالات پیدا کړل جیل ته لاړ او د جیل نه پس بیا بادشاه شو. او چې کله بادشاه شو نو دلته فیملی ته پته ولګی دا رابطه جوړه شوه نو دا فیملی الته شفت شوه گویا کې د کنعان نه د فلسطین نه دا 72 کسانو قافله وه چې الته مصر ته لاړل او په مصر کې ډیولپ شو چې په مصر کې ډیولپ شو نو په سونو کال 600 کال تقریبا الته کې وو چې موسی علیه السلام غونتی پیغمبر راغی او موسی علیه السلام په دې کې راغی او د دې د بچ کولو دپاره د فرعون سره بحث و مباحثه او لړایي وکړه او د فرعون نه دی خلاص کړل او الله تعالی رو د نیل دی ته کولاو کو او دی په پار شو دی خوا جبکې فرعونیان پکې تباه شو خو د دې باوجود اسرائیلو یا یهودیان هغه خپل خوی پرې نه خود او چې کله ورته موسی علیه السلام ورته وی
چې دلته کې به دا ستاسو د علاقې د اغستو دپاره بلک جنګ کول غواړي نو هغه ورته قوله ووې چې فاصحب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون تا ستا خدای جنګ وکړئ موږ نه کوو نو دی موسی علیه السلام لم تکلیف ورکړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وی چې ولن ترضا عنک اليهودا پیغمبر ستانه یهودیان نشي خوشاله دي نو چې الله په گواهه چې دا د خوشاله خلق نه دی پیغمبر ته ډیر تنګو خپل پیغمبر موسی علیه السلام سره دوکه وکړه او الله ولا فورا سزا ورکړه او سلويخ کاله د قشان ګرځیدل چې موسی علیه السلام ته وفات شو بل پیغمبر ولا خدای ورکو یوشع بن نون او داغه خبره ومنله خپل علاقې ته ورسېدل هغه قبضه کړه خورانی کول بس کول نه نو بیا ورپسې خلق راووتو او بیا یې د هغې ځای نه ویستل او چې بیا یې ویستل نو بیا د ننوتو دپاره ولا خدای پاک تالوت بادشاه کو په تالوت کې هم دی خبرې کولې ځکه دی بنیادي طور کاږه خلق دی دی په هره خبره کې خبره راوباسي خو دی چې خپلې خبرې کوي نو ښکاره یې کوي نو وی چې انا له الملک خدای ته وی چې دا بلا څنګه بادشاهي نو خدای پاک وی چې د سره نه خدا دا د بادشاهي هغه تالوت چې کله هغه جالوت له شکست ورکو هغه علاقه فتح کړه نو دا اسرائیل بیا ته دن لاړل او د تالوت یو دغه زومو چې داود علیه السلام نومیو هغه داود علیه السلام خدای پیغمبرم کو بادشاهم شو او د داود علیه السلام زویو بیا چې سلیمان علیه السلام نومیو نو داود علیه السلام سلیمان علیه السلام دا وخت د دې د خیرو خو چې کله سلیمان علیه السلام وفات شو د سلیمان علیه السلام په خپل وخت کې یو ځای جوړ کړي چې ته هیکل سلیمانی وي او دا هیکل سلیمانی ته پس ټیمپل یعنی دا ړومبنی ټیمپل هغه هلته جوړ کړی او د عبادتګاه په طور باندې او دی وسوم پاغې پسې لګېدلی دي خو د سلیمان علیه السلام د وفات کېدو نه پس دغه په بچو په آپس کې لړایي شروع شوه بیا زوال شروع شو او د بخت نصر په نوم باندې یو سړی راغی او دی دومره وخل چې 6 لکه کسانې ته قید کړل او عراق بابل ته بوتلل په دې بیا زوال راغی بیا الله تعالی دی له یو پیغمبر ولېږو عزیر علیه السلام او عزیر علیه السلام په دوره په دغه کې دی بیا فلسطین ته رالل او دغه ورځې لګېده دی ښې وې خو د هغې نه پس د عزیر علیه السلام هم دی پریشانه کو او عیسی علیه السلام چې بیا دنیا ته راغی نو د هغه خو د مرګ منصوبه جوړه کړه دا هغه خلق دی چې د عیسی نه دی خپل شوي دا هغه خلق دی چې د موسی نه دی خپل شوي دا هغه خلق دی چې د رسول الله نه دی خپل شوي دا زما ستا د متحده عرب امارات ښه کېدی نشي دا خپل کېدی نشي دا یو بنیادی حقیقت دی ځکه دا اسرائیل په 1979 کې مصر تسلیم کړو د مصر سره کم خو کړل یا د مصر کم ترقی وشوه او دا اسرائیل په 1994 کې اردن تسلیم کړو د اردن سره کم خو کړل دی خپل کوي د بل غنه کوي دیو جن شاه فیصل ویلو چې کو تمام عرب په اسرائیل تسلیم کی زبینه تسلیم دیو جن قائد اعظم ویلو چې یہ ناجائز بچہ ہے او د دیو جنا چې کله لیاقت علی خان زمونږ ډومبي وزیر اعظم ته دی وی چې مونږ به دومره پیسې درکو خو ته مونږ له دغه راکه هیلپ راکه هغه ورته ډېر خوږ جواب ورکړی جنټلمین اور ساولز آر نٹ فار سیل مونږ خپل ایمانونه خرڅو نه پچا دغه نر خلقو او وس خدای پاک عمران خان له توفیق ورکو چې دا الفاظی وی چې هم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے خدای دې کې چې عمران خان په دې یو ټرن وانلی او په دې خپل خبره باندې کلک شي نو دا اسرائیل چې دی چې کله تالوت نپس د داود علیه السلام نپس سلیمان علیه السلام دا غې نپس عزیر علیه السلام دا غې نپس عیسی علیه السلام کله چې عیسی علیه السلام سره دی دومره زیاته وکړو چې دی په خپل نیز هغه وواجو جبکې الله هغه اسمان ته اوچت کو دا تقریبا په 33 عیسوي کې شوی وه نو ټایټس رومي نوم یو سړی راغی او دی بیا ووخل او د دې فلسطین نه ویستل ځکه دی چې چرته وي نو ورانې کوي او بیا په دې باندې عیسایانو قبضه وکړه د عیسایانو نه قبضه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آمد نه پس په 636 عیسوي کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اغستی و او حضرت عمر فاروق چې کله په دې باندې قبضه وکړه نو تقریبا 400 کاله پورې په دې علاقه باندې په دې بیت المقدس باندې د عیسی علیه السلام نه پس د عیسایانو نه پس د مسلمانانو قبضه وه دی کې مسجد اقصی زمونږ دپاره اهم دی
ځکه چې یو خو په قرآن کې دی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دغه مسجد اقصی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج لته په دغه مسجد اقصی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیاو امامت کړو. دا د مسلمانانو د پاره د مسجد حرام نه پس دویمه قبله ده. دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 میاشتې مسلسل مونځ کړو. دا زمونږ د پاره یو محترم ځای دی. دا حضرت عمر فاروق نه پس چې 400 کاله پس بیا عیسایانو قبضه کو نو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه خدای راويستو او هغه بیا د بیت المقدس بیا فتح کو. او هغه چې فتح کاو نو په کردار فتح کړو. وی چې کله د عیسایانو د فوج مشر ریچارډ چې هغه ته به شیردل وی ډیر بهادر سړیو داغه سورلی زخمی شو او هغه ته ارتاو شو هغه خوک شو. نو سلطان صلاح الدین ایوبی دومره اخلاق والا شخصیتو چې اعلان وکړو چې تر څو پورې ریچارډ جوړ شوی نه نو جنگ بنئ. یوه دویم دا چې د ریچارډ سورلی چې دا زخمی شوی د خپل اس وته افر کو چې په دې سور شه. هغه د مسلمانانو د اخلاقی حیثیت ته اریان شو چې کله د سلطان صلاح الدین ایوبی د ریچارډ سره په میدان جنگ کې دې کردار ته ګوري او بیا په خپل ملک کې د ملک وزیر اعظم د حزب اختلاف د صدر سره یا د حزب اختلاف د مشر سره مصافحه هم نه کوي. یو ځای د پارلیمنت اجلاسي یا یو ځای مشاورتي د ملک د پاره اجلاسي خو یو بل ته الیکس علیکم نه کوي. په میدان جنگ کې کوي دی دلته نه کوي. نو اخلاقی طور موږ ډیر لاندې شو. او بل سلطان صلاح الدین ایوبی ملګرو چې کله د هغې کمانډر یو بل کمانډر را گرفتار کو او بیا یې راوسوله نو هغه سلطان صلاح الدین ایوبی ته په هغې وخت ډېرې نرې خبرې کړې وې. ورته وې سلطان ستا سره چې دا فوج دا چې کم دی په دې کې ذلت پرستی نشته، په دې کې شهوت پرستی نشته، په دې کې خواهش پرستی نشته. دا انتهایی امانتدار کسان دي. ځکه زه چې دی گرفتار کړم نو ما دی ته افر وکړو چې دومره جنکۍ به درکم دومره دولت به درکم خو ما پرېږدی. دی وې نه موږ به د خپل سلطان له بیایو. نو موږ ستاسو نه جنګ ګټلی نه شو. خو سلطانه دا زما ستا جنګ نه دی، دا د کعبې او د کلیسا جنګ دی. ګوره څومره هوښیار خلق دی. دا د کعبې او د کلیسا جنګ دی او دا به موږ جنګیږو. ذاته به مړه شو خو کلیسا او کعبه به جنګیږي. دا به ستاسو نه موږ الو ګټو چې موږ په تاسو کې لذت پرستی، شهوت پرستی او خواهش پرستی پیدا کو. د دې وجې نه د یهودیانو ټول ټارګټ اوس دا دی چې مسلمانان به بې حیا کېږي څنګه. نو د هغې د پردې د ختمولو دپاره، د بې حیایۍ د ختمولو دپاره، د میوزیک د ډیولپ کولو دپاره د انډیا فلمونه راووتل او د زنانو لباس یې داسې جوړ کو چې په هغې کې بې حیایي راشي. زمونږ اکثرو زنانو داسې جامې اغوستي چې هغه دومره نری لوپټی چې ویښته خو پکې ښکاري خو اوس کمیسونه دومره لنډي شو چې دننه دومره نری شو چې دننه پکې سرمر ښکاري. د هغې غاړې دوره ارتې شوې چې مخامخ پکې سینه ښکاري. او که د یوې زنانه سره هغه چېرته څه غم یا ښادۍ لځي او 3-4 ماشومان ورسره نو که زامن او نوسي ورسره نو هغه به پټي. خو که نوسی ورسره او د هغې 8-9 سال عمر نو د هغې به بې لستوڼو کمیسي، د هغې به یا لستوڼې نیمي یا به یې لستوڼې ډیوینه او یا به یې پرتوګو داسې اغوستې چې په یې کې پنډی ښکاري. دا د اسرائیلو د هغې کمانډر هغه خبره چې عیسایي کړې وه چې موږ به تاسو الو قبضه کوو چې تاسو بې حیا شئ. نو پاکستان یا د مسلمان فوج او مسلمان مجاهد هغه لاول بې حیا کی بیا به ترې ګټه کوي. نو چونکې عرب بې حیا کړل او عرب لذت پرست کړل او عرب خواهش پرست کړل نو اوس ته ګوره ته به حیران شي د اسرائیل ټوله آبادي 73 لاک ته ان د 1 کروڑ نه کمه ده. د پاکستان ټوله آبادي د 20 کروڑ نه زیاته ده او عرب ټول 34 کروڑ دي. خو هغه اسرائیل پې زورور دي او هغه مسلمان پې کمزوری دی. ځکه هغې خبره یوه ده، هغې متفق دي او مسلمان جنګیږي. زمونږ یو بل ملګری چې په فرانس کې د یو یهودي سره چې هغه پی ایچ ډي کوله هغه سره میلاو شو وی دا تاسو ګټه په څه کوئ؟ وی اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ لڑتے ہیں. دې وجې نه وی یهودیان متفق دي، یهودیان متفق دي او مسلمانان آپس میں مختلف ہے یا آپس میں لڑتے ہیں. نو چې جنګونه ته کې او بې حیایۍ طرف میلاو شي نو بیا د سعودي غونته کې حکمران سلمان چې هغه د بې حیایۍ د ډیولپ کولو دپاره د مدینې په خوا کې فلمونه جوړ کړل. خو اسرائیل خپله خبره پرېږدي نه،
کم خلق چې دغه چې کله حضرت عمر صاحب واغستو نو دغه ملکو تر سلطان صلاح الدین ایوبی بیا واغستو تر اوس خلافت عثمانیه پورې زمونږ د مسلمانانو سره کله چې خلافت عثمانیه ختم شو نو بیا په هغې باندې برطانیې قبضه وکړه څنګه چې د برطانیې سره پاکستان او هندوستان بر صغیرو داسې ورسره کنعان او فلسطینو چې کله هغه وتو نو څنګه چې وتو دلته پاکستان جوړ شو هلته چې وتو نو اسرائیل راوست نو پاکستان په 1947 کې جوړ شوی او اسرائیل په 1948 کې یو کال زمونږ نه کشر دی خو چونکې هغې خپل ساینسي تحقیقات ډېر کول د هغې ډیوټ نو ته به حیران شې په یو ملک کې داسې ترانه نشته لکه څنګه چې په اسرائیل کې ده یو ملک داسې نره خبره داسې کلکه خبره داسې بې حیا خبره په خپل پارلیمنټ نه ده لیکلې لکه څنګه چې اسرائیل لیکلې موږ په خپل پارلیمنټ باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې جبکہ اسرائیل په خپل پارلیمنٹ باندې لیکلی نیل سے فرات تک یعنی د مصر نه تر عراق پورې دا ټول علاقې به زمونږ نو نیل سے فرات تک چې هغې ولیکو نو هغه اعلان کوي چې دا ټوله دنیا به زمونږ دې ته ګریټر اسرائیل وایي چې څوک اسرائیل تسلیمي دا پکې تسلیمي په دې کې څه راځي مصر پکې راځي شام پکې راځي اردن پکې راځي لبنان پکې راځي د ترک سیسه پکې راځي او د مدینه منورې تر علاقې پورې حجاز پکې راځي اسرائیل کلکه خبره کوي نو که فرض که دوبۍ والا حکمران منلی دی مصر پوخا منلی وو او لږې ورځې پس بیا دا نور کسان وایي چې موږ یې منو ګویا که دی په حقیقت کې دا مني چې مدینه منوره به هم د اسرائیل د لاندې نعوذ بالله نو دا قسم له فیصله چې ته کې نو په ذهن کې دا خبره کېده چې اسرائیل چې دی د هغې په ذهن کې چې کومه نقشه ده پټه پټه پناه نه وایي هغې کولاو لیکلي دي چې زمونږ دا دغه چې دی سرحد چې دی نو خپل دغه ته یې لیکلي تیری سرحد ہے نیل سے نیل کے ساحل سے لے کر فرات تک داغه په ډاګه ډګلې وي ا دې ته د ګریټر اسرائیل پروګرام وي په هغې باندې هغې روان دي کومې علاقې چې د یهودي ریاست کې شامل دي دا پکې هغه د فلسطین علاقې سره شامل کړي سپرورو شاملې او دوبۍ والا حکمرانانو دا بانه کوله چې زمونږ د اکاټ سره به د هغې د فلسطین و توصیف نه کوي نو نتنیاهو فوراً وی چې دا موږ صرف معطل کړې ده اسے دوباره بھی شروع کیا جا سکتا ہے اب بیا که د اسرائیل ترانه دی ولیده ګوره د پاکستان په 47 کې پیدا شوی ترانه څه ده پاک سرزمین شاداباد منزل حسین شاداباد و مراد دا موږ وایو لیکن د اسرائیل ترانه ته غوږ کېده د هغې د ترانې الفاظ دا دي دې ته غوږ کېده آریان بشي جو ہمارے دشمن ہے انہیں لرزنے دو دا د هغې څه شی دی د هغې ترانه ده جو ہمارے دشمن ہیں انہیں لرزنے دو بیا وایي مصر اور کنعان کے رہنے والوں کو کانپنے دو دا مصریان چې دي او دا فلسطینیان چې دي پرېږده چې دی رپیږي دا هغه ترانه ده بیا وایي بابل کے باسیوں کو ترانے دو په بابل کې چې کوم عراقیان اوسي دا پرېږده چې زموږ د یارې نه رپیږي دا د هغو ترانه ده ان کے آسمانوں پر ہماری حیبت طاری رہے د هغې په آسمانونو به زموږ حیبت یې لکه هر سړی یریږي څنګه چې نن ټول عرب یریږي داسې په پاکستان کې او په عجم کې داسې صحافیان دي چې هغې اوس رپیږي او هغه وایي چې که فرض که موږ دا والو نو موږ به د انډیا نه بچ شو دقه خبره مشرف کړې وه چې که موږ په افغانستان کې د امریکې ملګرتیا وکړو او په افغانستان باندې د خپلو وروڼو خلاف 57,000 حملو اجازت ورکړو نو موږ ته په کشمیر کې د ټرمپ سپورټ د امریکې سپورټ میلاو شي او هغه موږ ولید چې سپورټ میلاو شو هغه دغه کشمیر چې پوخا دغه ډسپیوټډ علاقه وه هغه نتنیاهو هغه د نتنیاهو په امداد او د ټرمپ په سپورټ باندې مودي په خپل علاقه کې شامله کړه او دغه واده د مشرف سره کړې وه دې وجې نه چې کوم خلق په دې دوکه کېږي چېرې دی به ګینې موږ له سپورټ راکړي نو هغه د خپل د افغانستان د رویې ته وګوري چې په دې کې موږ ته د امریکې له طرف نه د کشمیر په حواله څومره سپورټ میلاو شو
د دینه بل غټ دروغ نشته. نو دیو جنه چونکې په یهودیانو کې دا خوبی ده چې بر سر عام خبره کوي نو وایي ان کے آسمانوں پر ہماری ہیبت طاری رہے. اور بیا د خپل ترانے بلی صدا ہم ان کے سینوں میں پیوست ہوتے اور ان کا لہو بہاتے دیکھتے ہیں. منګه دا ینو چې زمونږه نیزې به د دې مسلمانانو په سینو کې ننوځي او د دې وینې به موږ بیو. دا د اسرائیل ترانه ده، دا پټه پناه نه ده. ان کے سر قلم ہوتے دیکھتے ہیں، د دې سرونه به موږ پرې کوو. د هغې دا عقیده ده چې کم خلق د یعقوب علیه السلام بچي دي دا انسانان دي، کم چې بچی نه دي هغه که ارس دي دا انسانان نه دي. موږ سوپر هیومن یو، دا سب هیومن دي. دې ته هغه جنټایل وایي. دا زموږ د خدمت دپاره خدای پیدا کړي. دا د هغو د دیني مذهبي یو عقیده ده. د دې وجې نه هغه زما ستا سره د انسان سلوک به نه کوي، هغه به زما ستا سره داسې سلوک کوي لکه څنګه چې موږ د خپلو اوښانو سره سلوک کوو. گویا کې عرب او عجم به د هغو اوښاني. د هغې پروګرام دا دی چې مسجد اقصی تاو کې اوس کودایي شروع ده. هغه چې سلیمان علیه السلام کوم هیکل لخ کړی هغه راښکاره کي، هیکل سلیمانی، او هغه بیا په خانه کعبه باندې په آخر کې قبضه وکړي. د دې وجې نه اسرائیل تسلیمول په خانه کعبه قبضه تسلیمول دي، اسرائیل تسلیمول د ګریټر اسرائیل نقشه تسلیمول دي، اسرائیل تسلیمول د فلسطینیانو ازار اغستل دي، اسرائیل تسلیمول د قائد اعظم روح ته تکلیف رسول دي، اسرائیل تقسیمول د لیاقت علی خان هغه جذبې ته تکلیف رسول دي، د شاه فیصل هغه خبره هغې ته تکلیف رسول دي، او د الله هغه خبره چې لن ترضا عنک الیهود ستانه دي نشي خوشحالی دی. الله په سوره مائده کې دا ویلو چې کفروا من بني اسرائیل علی لسان داود علیہ السلام هم خپه کړی و عیسی ابن مریم او عیسی ابن مریم هم خپه کړی. او بیا تا ته وی لتجدن اشد الناس عداوة ستا دپاره په دشمنۍ کې بدایي یهود والذین اشرکو. ګوره یهود او حنود شو. حنود دلته نن سبا مشرکان دي، دا زموږ دشمن دی. د دې دشمن سره رویه به څنګه ساتې؟ خپله اصلاح وکړه، خپل فوجیان خپل مجاهدین آنست کا چې د هغې د هغې ریچرډ د هغې د هغې کمانډر د پیشنګوی مطابق چې ته څو پورې آنست شوی نن ته ګټه نشي کولی، څو پورې چې ستا په ملک کې عدل نه دی راغلی. ځکه د الله د امداد نه بغیر ګټه کیږي نه، او الله صرف د عادل امداد کوي. دا حضرت علی رضی الله عنه ویلو چې کافر خو چې عادل نو الله امداد کوي، او چې ظالمی او مسلمان الله امداد نه کوي. او دا خبره غیر مسلم چرچل کړي وه چې کله د برطانیې وزیر اعظم او هغه په بد حل کې راغی د جرمني د لاسه، نو د خپلو عدالتونو نه یې تپوس وکړو وی تاسو انصاف کوئ؟ هغې وی او هغه اوس موږ له څوک شکست نشي راکولی. او بله ورځ د یورپ یو عدالت متفقه فیصله کړې ده. ګوره په هغو کې عدل دومره ډېر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین دا قابل د سندازي جرم دی، دې سړي له به سزا ورکېږي. جبکې زموږ د مسلمانانو عدالتونه په دې کې د لیت العال نه کار اخلي، او د اسیې غونته کې ملعون شخصیت د پاکستان نه د لیږلو دپاره غټ د عدلیې کسان سبانه ګوري چې په څه طریقې لري کو. گویا کې دلته عدل نشته. چې عدل راشي نمبر 1، دویمه ده چې تقوا راشي، او نمبر 3 چې بے حیايي ختم شي، نو الله به زمونږ امداد وکړي. او الله کو مونږ یې نه کوو نو بل څوک به راولي. مونږ به یا خپل نوم د صلاح الدین ایوبي، د حضرت عمر فاروق، او د سلطان محمد فاتح دوم، او د عبیده ابن جراح، د خالد ابن ولید، او د قائد اعظم د لیاقت علی خان په لیست کې لیکو، یا بخپل نوم د ټیپو سلطان په نوم کې لیکو. او کدا نہیں چې ٹیپو سلطان نعرہ سوا چې گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک زندگی بہتر ہے، او یا په دې کې لیکو میر جعفر په نوم په لیست کې میر صادق جعفر از بنگال او صادق از دکن، شیخ مجیب الرحمن، شیخ عبداللہ او عبداللہ ابن سبا. دا خلقو د دې ځان له لیست دی. اوس موږ به ځان له خوښ کو چې د منافقینو د میر جعفر د میر صادق ملګري کیږو، اکه د ټیپو سلطان او د سلطان صلاح الدین ایوبی ملګري کیږو. تاریخ اسامه هم یاد ساتي او تاریخ سردار داود هم یاد ساتي. څوک د روس تر رضا دپاره مړه شو
او څوک د الله د رضا دپاره شهیدان شو او موږ د الله نه دا تمه کوو چې کله موږ الله ته مایله شو نو الله به زموږ امداد وکړي او الله دې د پاکستان قوم او ټول امت مسلمه له توفیق ورکړي چې د اسرائیل اصل حیثیت وپېژني خپل دشمن وپېژني خپل رب ته مایله شي د رب د امداد مستحق شي او مسجد اقصی بیا د مسلمانانو په لاس کې راشي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.